وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. د مدرسه فاروقیه حنفیه کلک کلی شرنه کلا عبدالله په احاطه کې دننه د مدرسې د سالانه جلسه دستاربندي په مناسبت باندې منعقده شوې. د دې بابرکته محفل قدرمنه صدره حضرات علماء کرام او د سیمو د علاقې څخه تشریف لرونکي پر دین مین مسلمانان ورونه، خصوصا سپینږیري حاجان صاحبان، زه د هر څه مخکې د دې جامعې سرپرست حضرت مولانا مفتی عبید الله صاحب او د دې جامعې محتمم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب او ناظم اعلی حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب د دې د ټولو ملګرو سره د زړه د تله څخه ممنون او مشکور یم چې د دې د طرفه وما ته راکول سوی د مینې او د محبت ډک دعوت موږ ودې ته راوهڅولو چې د یو څه وخت لپاره ستاسو درانه حضور ته حاضر سو. الله رب العزت دې ودغه پرتمینې غونډې ته په خپل عظیم دربار کې شرف ته قبولیت ورنصیب کړي، او الله رب العزت دې زموږ او ستاسو دلته راوړی وخت د موږ څخه قبول کړي. د دنیا د تمامو مشکلاتو چې زموږ د زندګۍ په لنډو په اوږدو کې ستا پیښ دي، د هغو د ختمېدو ذریعه دې الله وګرځوي او د آخرت د ګټې ذریعه دې الله وګرځوي. ټول وایي چې آمین. نن چونکې دغه جلسه یوازې د بنینو په متعلق کې نه ده، بلکې دلته د کال په اوږدو کې د ډېرو کلو راهیسې د بنات یا د نجونو په متعلق کې هم محنت روان دی، نو د هغه شال پوشي به هم کېږي انشاءالله العزیز. او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې په د کولک په علاقه کې د شرنې په کلي کې الله رب العزت و دې علماو ته و دې اجانو صاحبانو ته دومره توفیق ورکړي چې د خپلو زامنو ترڅنګ و خپلو لوڼو ته هم د دین پیغام ورسوي. نن د ټولو غټه خبره علمیه چې موږ ورته ویلی شو هغه دا ده چې نارینه خو د دین پیغام اوري هر ځای، یا د جمعې بیان ته کښېني یا د سهار بیان ته کښېني د علماو، یا په اداره کې واوري او یا په بل ځای کې، لیکن زنانې چې دي هغه د دین د پیغام څخه محرومه دي. زموږ شیخ صاحب حضرت العلامه عبدالغني نور الله مرقده به دا ویل همیشه، ول زموږ د وطن زنانې د نبی علیه السلام د امت نصف حصه ده، یعنی نیمه حصه ده، بلکې در دې به هم بالای، لیکن په څو تیارو کې دی روانې د آخرت چې وزېږېدل سي ستی د مخه ادب هم په تیاره کې پیدا سي، چې لوسي هم په تیاره کې لوسي، چې واده سي بچانې سي زندګي سي هم په تیاره کې،
چې آخرت ته روانه یې هم په تیاره کې. لہذا دغه مخلوق چې زموږ مندې دي، زموږ خوندې دي، زموږ بیبیانې دي او زموږ لوڼې دي، دې ته د دین دعوت رسول دا یوازې دا نه چې د علماو ذمواري ده، بلکې د پلار، د ورور، د زوی د دې هم ذمواري ده. ولې پلار، ورور او زوی د دین خبرې اوري، هغه هر ځای کښېنستلی شي، لیکن زنانه هر ځای نشي کښېنستلی، ځکه د پردې حکم دی ودې. که دا د پردې پر حکم عمل وکړي نو هر محفل ته تللی نشي، او که عمل نه په وکړي هر محفل ته ولاړه شي، بیا پرده ځین پاتې شو. لہذا محفل ته تګ دا ازروی قرآن پر دې فرض نه دی، لیکن پرده کول پر دې باندې فرض دی. نو په دغه وجه باندې په دې ټوله جلسه کې اوس تاسو وګورئ، د هیچ چا نه لور ناسته ده، نه خور ناسته ده، نه بیبي ناسته ده، فقط نارینه ناسته. نو په دغه وخت کې د نارینهو دا ډېره غټه ذمواري جوړېږي چې دی د دین کم پیغام واوري هغه ورسوي. مازدیګر، ماښام، سهار وختي هر سړی په خپل کور کې ناست، یا د خپلې مور سره ناست، یا د خپلې بیبي سره ناست، یا د خپلې خور سره ناست، یا د خپلې لور سره ناست. نو چې هسې چپه وراسته مجلسونه کوي، در هغه به دغه ذمواري غټه وي د دین او د اسلام په رڼا کې، چې دی دغه اورېدلې خبرې ور ورسوي چې زویه، لوره او خوره، موره، بیبي، نن علماو دغه مجلس وکړي، نو زه خو په پوس ولم، نو ته هم په دې باندې سر خلاص کړه. لیکن زموږ د دې غټه المیه دا ده چې موږ په خپله په مجلس سر نه خلاصو. نو چې زما په خپله سر نه یې په خلاص، بیا زه و بیبي ته څنګه ور ورسو؟ اول شرط دا دی، دا زموږ خلک جلسه خوله اوس یو ازاد ماحول دی، هر سړی شاوخوا هم کتلی شي، خبرې هم کولی شي. په لمانځه کې دغه رقم یې چې نیت یې وتاړی، لکه هغه د واټر پمپ مشین د اوبو چې بټن یې راووله، عربه چلیږي، بس د ده لمونځ روان دی. چې سلام یې وګرځاوی، دی په دې پوه شي چې زه خپل لمانځه کې وم. زموږ لمونځ دغه رقم په جلسه کې بس هسې ناست یم، خو په خبره سر نه خلاصوم. دا در هغه لا غټه المیه ده. د انسان دماغ دا خبره باید در 5 میچونو وباسي. انسان په دې مکلف دی، ځکه وده ته الله د دماغ غوندې نعمت ورکړی دی. دا د انسان دماغ ډاکټران وایي، دا ساینسدانان وایي چې دا کم نعمت وده ته الله ورکړی دی د دماغ دا 25 لکه جیبي دی. 25 لکه جیبي به زه د اسانه در وښیم. دا اوس غټ موبایلان چې راوتلي، دا ذخیره چې یو شی کې ذخیره کوي، دا در ټولو غټ موبایلان 2.5 جیبي اکثره. اوس د دغه موبایل کې څومره شان محفوظه کېږي، لیکن زموږ دماغ 25 لکه جیبي دی. اوس ته اندازه ورته ولګوه چې 25 لکه جیبي چې د دنیا هر څو موبایلان سره یو د انسان دماغ ته په حافظه کې نه رسېږي. دومره غټ نعمت الله ورکړی، لیکن د یو څو خبرې کې نیولي، یو څه ګپې زده کړي دي، یو څه د خندا طریقه یې زده کړې ده، یو څه غیبتګۍ یې زده کړې دي، چې په تربره پسې باید سړی دغه رقم وغږېږي. همسایه باید دغه رقم ځیر کړي، په کاروبار کې باید دغه رقم دوکه سړی وکړي، درواغ باید سړی دغه رقم ووایي. او دا نور بیا ورته ناست وایي یاره پلانکی سړی ډېر بلا سړی. څنګه بلا دی؟ وایي خلک د ورځې 1000 ګټي دی، د ورځې 10,000 ګټي.
هغه بلا به نو دی په دې وجه چې دی به دوکې دا اوس زموږ په کاروبارو کې اخوا به دې ویل پلانکی شی 2 لمبر اوس دې وایي 6 لمبره ته شان رسېدلي دي 6 لمبره شی دا د دوکې او د فراډ پر بنیاد که د هر څو دوکه کوله بس دی بلا سړی د خلک یې صفت کوي د یو بزرګ واقعه زما په ذهن کې راغله هغه بزرګ وایي کتاب لیکلی دی وایي دا بزرګ یو کلي ته ولاړی پخوا د هغه بیټکانو کوټې نه وی نو مسافر چې به راغلی هغه به په مسجد کې شپه تېروله خدمت یې وشو میلمه په مسجد کې پاته شو د شپې یو سړی په دې کلي کې د تهجد عادت لري هغه چې راغلی چې وایي کتل میلمه ذکر کوي تر دا خوله یې نور پورته کېږي سپینه رڼا پورته کېږي نو دی په دې پوه شو چې دغه سړی ملنګ دی د زمانې درویش ولی دی د الله خدا پرست انسان نو سهار ورته راغلی ده خو وپېژندی بری ورته ویله چې ملنګه ما ته دعا وکړه هغه دعا ورته وکړه بیا ورته ویله ورستا یو نقشه ما ته راکړه چې زه د ځان سره کښېږدم ملنګ په خورجین کې وکتله یو زړه خولۍ وله دا یې ورکړه بری ورته ویل دا خولۍ پر سر که بازار له ولاړ سه دا د کلي و سړي ته دا ملنګ وایي نو ده چې خولۍ پر سر که بازار له چې ولاړې دا د ملنګ خولۍ پر سر ده چې ویې کتله پر دوکانو باندې یو سړی هم نشته ټول لیوان باندې ناست دي یا قاجیان دي یا پړانګان دي دا درندګان باندې ناست نو ده وحشت وکړي برته راغلی و ملنګ ته وویله چې زموږ په بازار نه څه سوي دي پخوا به سم خلک باندې ناست ول اوس لیوان باندې ناست هغه ورته ته دا خولۍ راکړه خولۍ چې ځینې واخیستو اوس ولاړ سه دی چې ولاړې هغه پخواني خلک ناست باره ملنګ ته راغلی ول کیسه چې شته په کیسه مې سر نسو خلاص هغه ورته ویله ول که چیرې تا ته کشف کېدلی ته بزرګ وی د الله ولی وی دا هر دکاندار نن لیوه جوړ سوی دا د انسان په دغه کې ترمن کې د نن لیوه دی خو ته دا د ظاهري شکل خطا اوس لیوه به لیوه چیش غواړي هغه په پښتو کې وایي لیوه دوړې و باران غواړي دا اوس روژه را روانه ده ته پر دې باندې خیال کوئ داسې زورور ناست دي په دې وطن چې اوس یې لا ذخیره تیاره کړې د 100 روپو شی به په 80 ورکوي د 80 ده به په 300 ورکوي ولې دی په دې پوه دی چې دا مسلمان مجبوره دی روژه ماتو بشتمت لہذا روژه د دې دپاره دوړې و باران دی چې څنګه یې لاس رسېږي هغونې دوکه هغونې فراډ هغونې درواغ هغونې مبالغه دا دی خامخا او الله رب العزت فرمایلی دا د قرآن یو فلسفه ده ستی په مخ کې زه ږدم باید د ما پورې هر سړی پر دې باندې غور فکر وکړي په دې باندې سر خلاص الله رب العزت فرمایلی دی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الله وی د دوزخ کنده ده د هغه چا دپاره ویل و هلاکت تم ویل کېږي د دوزخ و کندې تم په عربي کې ویل کېږي د هغه چا دپاره چې دی په پرت تول رانیول کوي په مانده تول خرڅول یعنې دوکه کې کوي 50 کیلو پارسل دی د وړو پکښې کې 40 دی د باندې لیکلي دي 50 کیجي 50 کیلو هغه سړی د 50 په نیت رانیسي چې په څو ورکوي هغه کالکولیټر کې چې 1 کیلو په څو پرېوځي هلته چې کور خلاص کړي هغه 40 کیلو 3 کیلو د دلته کې غبل کړي او د برې پارسل علی هذا القیاس د وړو ګونې علی هذا القیاس د کساب غوښې د سبزي والا سبزي
دا ټول په دغه شکل باندې لہذا زموږ فکر ټول په دغه شانو کې ډوب چې څنګه به یو سړی سره څیرې کړم د ده حق به کور ته وځغلو د ورېندارې حق د ورېندارې د پوړني ملاس نه اړه و دغه ته په اصطلاح باندې ماده پرستي ویل کېږي د مسلمان دپاره دا جایز دی چې دی د خپل رزق دپاره د